پہCPL کې بیګا عمادوسیم سره یو ډیر عجیبه کار شوی دی جی. اوټ امپائر ورکړی دی، ترډ امپائر اوټ ورکړی دی، خو بیا کوچ ډیر زیات غوسه شو. تاسو له دا تصویر هم ښکاري کوچ ډیر غوسه شو چې دا اوټ نه دی، چونکه عمادوسیم باونډري هم کراس کړی و، د ګراوند نه وته، خو بیا امپائر دوبارہ راوغوستو چې راشه بیټنګ وکړه او عمادوسیم بیا د خپل ټیم داپارہ میچ هم اوگټلو. په دې میچ باندې هم خبره کوم، مکمل سکور کارډ د سره شریکوم چې عمادوسیم څنګه خپل ټیم داپارہ میچ ګټلی دی. خو دې نه علاوه په عمادوسیم که زه خبرو کوم، عمادوسیم د پاکستان کرکټ ډومیسټک کرکټ بیخي پرېښی دی. تاسو له معلومه ده پاکستان کې ډومیسټک چیمپئن لیګ شروع دی، خو نه عمادوسیم وایي چې زه ډومیسټک کرکټ مرکټ نه کوم او زه به لیګ کرکټ کوم، پیسه به سره جوړوم. عمادوسیم چې کوم دی ښه پیسه چاپ که په دې لیګ کرکټو کې، خو ډېر خراب ترین ورځې هم روانې، ډېر خراب پرفارمنسز یې ورکړي. صرف په دې یو میچ کې لږ ښه بیټنګ کړی دی، د خپل ټیم دپاره میچ ګټلی دی، پای کې هم دغه رنګ لانجه شوې وه جي. لیګ بیفور شو امپائر چې کوم دی ترډ امپائر له ولېږله فیصله، ریویو پې وایستلی شوه جي. امپائر نټ آوټ ورکړو، ریویو پې وایستلی شوه چې کله ترډ امپائر وکتو نو هغه انسایډ ایج و، پهله بیټ ولګېدو بیا پیډ ولګېدو، خو امپائر پوه نه شو، هغه اوټ ورکړو ترډ امپائر. نو عمادوسیم غوسه کې روانو، باونډري هم کراس که، دلته پې کوچ غوسه شو چې ولې دا څنګه ورته امپایر له چغې مغې ووهلې. هلته امپایر چې کوم دی ترډ امپایر سره دوباره رابطه وکړه چې دا خو اوټ نه دی، پهله بیټ لګېدلی دی. نو ترډ امپایر فیصله بیا ریورس که او عمادوسیم راغو جي په کریز باندې. مکمل سکور کارډ طرف ته راځو جي. دا ټیم دا میچ چې کوم دا د ټرینباګو نایټ رایډرز ټیم میچ و اور عمادوسیم چې کوم دی هغه د انټیګا اینڈ باربودا فالکنز د طرفې گیم کوي جي. لومړنی بیټنګ ټرینباګو نایټ رایډرز کړی دی، 134 رنزونه کړي دي، 8 کھلاړیان اوټ شل اورونو کې. د سره په ټیم کې څوک دي جي؟ شکاری پارس 14 بال 9 رنزونه کړي دي، سولین ناراین 3 بال 4. دا شاهرخ خان ټیم دی، په CPL کې دا شاهرخ خان ټیم دی جي. نیکولس پورن 17 بال 14، کارټي 13 بال 8، ټیم ډیوډ 20 بال 25، پولارد د دې کیپټن دی 37 بال 47، راسل اوگورئی راسل هم ورسره څه نه دي کړي، عقیل حسین 13 بال 9، کریس جورډن 2 بال 3. د عمادوسیم دی طرف محمد عامر 4 اوور 31 1 وکټه، کریس گرین 4 اوور 14 1 وکټه، شمار سپرینگر 3 اوور 28 2 وکټې، کوفی جیمز 1 اوور 4، جوشوا جیمز 1 اوور 1 رنز او 1 وکټ پکې هم ایستلی ده. حسن خان 2 اوور 22 وکټ نشته، عمادوسیم 3 اوور 12 وکټ نشته، فیبین ایلن 2 اوور 13 2 وکټ ایستلی دي، کریس گرین 1 وکټ ایستلی ده، امیر 1 وکټ ایستلی ده، 2 پکې شمار سپرینگر ایستلی دي. اوس د محمد عامر دی او د عمادوسیم دی بیټنګ که تاسو وګورئ، انټیګا اینڈ باربودا فالکنز چې کوم دی ورپسې دا سکور په 19 اورونو کې چیس کړی دی. برانډن کینګ چې کوم دی 3 بال 0، جسټن گریوز 48 بال 46 رنزونه، کوفی جیمز 15 بال 10، حسن خان ورسره ښکلی بیټنګ کړی دی 20 بال 36 رنزونه، عمادوسیم 27 بال 36 نټ آوټ پاتې شوی دی، او فیبین ایلن چې کوم دی هغه 3 بال 4 رنزونه کړي دي. دا شاهرخ خان ټیم چې کوم دی کیروسین 3 اوور 16 1 وکټه، رسل 2 اوور 7 1 وکټه، سنین نارائن 4 اوور 20 1 وکټه، وقار سلام خیل 4 اوور 33 وکټ نه، کر جورډن 3 اوور 22 وکټ نه، جوش والیټل 3 اوور 37 وکټ نه جي. نو دا میچ چې کوم دی دا د امیر دی ټیم او د عمادوسیم دی ټیم په اسانه باندې په 19 اورونو کې ګټلی دی، او په دې میچ کې دغه کیس هم شو چې تاسو سره مې کم په ویډیو سٹارټ کې ډسکس کو جي. د ویډیو کتلو زیاته مننه، والسلام.